یو کس نه تکبیرونه پاته شول نو هغه به څه کوي د هغې څه حکم دی. خوږو اسلامینو ښایسته طریقه دا دی چې څو تکبیرونه ته پاته وي او کم دعا یا درود شریف یا ثنا ته پاته وي پکار دی چې په هغې طریقې سره دی ادا کی. او کچیرته دته خطره وي چې زه دا په دې طریقې سره ادا کوم نو جنازه به روانه شي، اوچته به کړلی شي او خلک به روان شي، نو اوس حکم د دې پاره دا دی چې څو تکبیرونه ته پاته شوي بس هغه ورځله دی الله اکبر الله اکبر، دوه ځله پاته شي دوه ځله دی الله اکبر، که درې تکبیرونه پاته شي به درې ځله دی الله اکبر زر تر زره ووایي او بیا دی سلام وګرځوي. الله اکبر الله اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الله اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. او زما خوږو اسلامینو د چپړو سو حکم دی. کچیرته یو سړی چپړې کېړی پخپو وي او خپې پکې دن نوي نو بیا ما عزتمندو قدرمندو د دواړو پاک کېدل ضروری دي. او که خپې ته بار کړي وي نو بیا پاک کېدل ضروری نه دي. امیر اهل سنت فرمایي زما جنازه دی یو سید ادا کړي یا د یو سنی عالم با عمل او پابند سنت وي، او که هغه نه وي نو بیا یو با عمل او پابند سنت اسلامی رور یا کله اولاد نه آل نه څوک وي نو هغه. خو امیر علیہ سنت فرمای زما خواهش دا دی چې په دې ټولو کې سادات کرامو ته ترجیح ورکړل شي. ما عزتمندو د جنازې موز متعلق احکام د پاره تجهیز او تکفین مزید تفصیل د پاره وګورئ